ډاکټر لاړم مې وزن مې زیات دی ما ته داسې دارو لیکه چې وزن مې کم شي وی ډوډۍ به د غنمو نه خورې جوار به نه خورې روجې به نه خورې غوړ به نه خورې پراټه به نه خورې چربي کباب به نه خورې څه به خورمه وی سلاد به خورې سلاد څه ته وایي د ګوپي پاڼې टमाटर प्याज मावे मैं इंसान हूँ जानवर नहीं हूँ इंसान एम खा दा چې ته کم شی یادې دي ته موږ بوتاوه وایي دا خلک څاروله ورکوي زه دا بوتاوې نه خورم خوراک مه کوه قبر ته مې لېږې څه نو داسې دارو نشته چې ته ورسره دا پرهیز نه کوې او ته جوړ شې مې ستا دا خوراک چې مې شروع کړه خپله جوړېږم ما له داسې دارو لیکه چې ښه زبردست د ګډانو چیلو لمانو غوښې وي ورسره ښه کېږم پیدن جاپان ته لاړم شاجي صاحب نو په جاپان کې هلته یو سټور و هلته ملګرو بوتلم وایي زه شاپینګ درته کوو نو په هغه سټور کې یو شعبه و هغې کې داروګان پراته ډېر لوی سټور و امریکاني سټور و نو هغې ته چې لاړو مې لکه دا دارو به دلته ځکه خلک دروغ نه وایي هغې خلکو کې دوکه نشته خلکو کې بلکل ټګي نشته یو د ایمان کمی دی پکې باقي پارسه پوره دی نو ما ویل لکه دا دارو خو به سوچی وي دا اوریجنل د بوټو نه جوړ شوی دارو دی نو ما خو پکې خپل شی کته نو چې ورلم نو ما یې د وزن د کمیدو بوتل وی دا دی یوم وی مې استعمال که بلم وی او غټ بوتل اوس 200 ګولۍ خو پکې هغې کې جاپانی کې لیکل کړي نو ما وی دا د دې څه طریقې کار ابوني ادم ناس یو زنانه وه نو هغې ما ته وایي چې دا 5 ګولۍ سار 5 غرمه 5 ماښام په ناره به خورې نو چې د نارې ټکه دې پکې راوویست دا ما دپاره قید احترازي شو سره یې خوړه مونږ کوم ځای په ناره یو خیره بوتل مې راواغېسته مولانا حامد الحق صاحب د هغه بوتل نه مې سحر به یو څو ګولۍ خوړې ناره نه وه ماسخوتن شکر دی ښه ډېره وخورو بیا پېشمني که خدای قسمت راکړي بیا ډېره وخورو ناره نه وه خو نیمچه به وه نو به مې خوړې لیکن غرمه ماښام ناره نشته نو څنګه په ناره وخورم اخره کې بوتل مې بل چاله ورکړ نو مونږ الحمدلله د خدای فضل دی مونږ له خدای ښه خوراک را کړی دی ښې را کوي او د الله نه مو په مستقبل کې تمه ده ای رونو چې یهودي له خدای ډوډۍ ورکوي عیسایي له خدای ډوډۍ ورکوي هغه مشرک چې خدای ته کنزل کوي هغه له الله ورکوي نو چې د پیغمبر حدیثو ته او د خدای قرآن ته ناست هغه له به روزي ورکوي که به نه ورکوي